السلام علیکم ګرانو کتونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو قربا صدیق صافي او تاسو پروګرام ګوري د المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز پروګرام دی یو ډیر بهترین انسټیټیوټ چې د یو چت لاندې ټول فیسلټي چې کوم دی هغه د سټوډنټ دپاره اویلیبل دي لکه بعض ځینې داسې چلته مو مطلب دی چې کمپیوټر لیب به یو ځای کې لیبارټري به بل ځای کې کلاسونه به بل ځای کې ټیچر چې کوم دی هغه هم کنفیوز وي سټوډنټ چې کوم دی هم کنفیوز وي خو المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز کې دا د ډایرکټر صاحب چې کوم حبیب الله صاحب دی دا د هغوی محنت دی او د خپل سټوډنټانو دپاره د خپل ټیچرانو دپاره د هغوی د اسانۍ دپاره دا ټول هر څه که هغه کمپیوټر لیب دی که هغه لیبارټري ده که هغه کلاسونه دي که هغه نور فیسلټي دي دا د یو چت لاندې دي او دا به چېرته میلاویږي دا المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز کې میلاویږي موږ سره یو ستر شخصیت چې کوم دی په پروګرام کې ملګرتیا کوي د هغوی نه به د هغوی د ژوند حوالې سره د المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز ارادې څنګه کړې وه چېرې زه به یو انسټیټیوټ جوړوم او د خلکو خدمت به زه کوم دا ټول تپوسونه چې کوم دی هغه به په نن پروګرام کې کوو جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډېره مننه صادق سر جی د څه تعریف محتاج نه چې لکه زه یم چې حبیب صاحب چې کوم دی هغه داسې ده نه بس تاسو یو ځانګړی مقام دی خپل او دا د څه د وجې سر جي ستاسو کوم ځای ته هم تاسو لاړ شئ مختلف سټوډنټان تاسو له راځي یا کې میل هم دي هغې کې فیمیل هم دي او وجه څه ده وجه صرف او صرف دا ده چې تاسو هغوی سره خپل اخلاص شامل کړی دی په دې کې سر جي المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز پېښور اراده هم څنګه وکړله او شروعات هم د کله نه کړی بسم الله الرحمن الرحیم صدیق لاول خو ستاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو په دونه خپل بیزي شیډیول کې رالی او د سټوډنټ د اویرنس دپاره تھینک یو سر مننه تاسو دا پروګرامونه کوئ ستاسو کوم یوټیوب چینل چې دی د هغې باندې زه اکثر ګورم مختلف روډ شوز یا د سټوډنټ کوم د هغې د ژوند د اسانولو دپاره تاسو دا هلې ځلې کوئ نو د دې ډېره زیاته مننه اداره خو داسې ده چې لکه څنګه چې د پروګرام نه مخکې ما تاسو سره ډسکشن کوو چې یاره زه بیسیکلي د یو کلي سره تعلق ساتم مردان د یو کلي یم صحیح او هغه وخت کې زه چې کله د پېښور یونیورسټۍ نه فارغ شوم او ما وکتل چې یاره موږ سره به خپل کوم ډاکومنټس به راسره و کله به یو ځای ته نوکرۍ دپاره تلو کله به بل ځای ته نوکرۍ دپاره تلو صحیح هغه کومې خپلې سختې چې ما ولیدلې او کوم تکالیف منګه تیر کړل بیا د هغې نه پس ما ګورنمنټ جاب وکړو د هغې نه پس لږه ان شارټ ورډز به ته زه دا ویم چې ما بیا یو پرایویټ ارګنایزیشن جاین کو صحیح خو ښه اداره به هغه کس جوړوي چې په هغه باندې خپلې سختې تېرې شوي صحیح او زمونږ د المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز دا یوازې زما دې کې ډېر رول نه دی په دې کې زیات رول چې دی هغه د سټوډنټس دی صحیح بس زه یو ارګنایزیشن کې وم او بیا ما سره یو کلاس سټوډنټ چې هغې وي چې یاره تاسو خپل کالج ولې نه کولاوئ چې موږ ته دا ټول سهولیات وي نو ما په 2010 کې دا کالج شروع کړو زموږ سره زما یو ټیبل و 2 چیرز یو داسې ډیسک شانته و او موږ عام لکه په لومبي بیچ کې زما سره 38 سټوډنټ د هغې نه موږ سټارټ واخیست او هغه سټوډنټ تاسو یقین وکړئ چې هغه چیرز او دغه چې دي زما خپل نو لکه سټوډنټ ارینج کړی د هغې نه موږ دا شروع کړله سټارټ د هغې نه وشو صحیح بیا یو کال کې دننه لکه زه لاړم او ما دا چیرز او دا څیزونه چې دا ما د یو دغه نه قرض لکه راوړل سر جي اراده هم لکه موراله موچتو سټوډنټ پکې ډېر ما سره کوآپریشن وکړو صحیح او بیا د هغې نه خدای پاک دا اداره شروع کړله بیا موږ مختلف ځایونو سره افیلیشن وغیره دا وکړل خو دا پکې وه چې په دې کې ډېر اهم رول چې دی هغه د سټوډنټ دی او زما چې کوم ملګري دي د هغې دي چې یاره موږ داسې څه ډېر زیاتې پیسې نه دي لګولي چې یاره
ځمکه هم خرڅه کړې ده یا کور هم له خرڅ کړی که نه صحیح داسې هم نه دي کړي او به هر حال هم دغه سټوډنټ پیسې وي او په هغې باندې لګېدلي دي او د اوسنۍ چې کوم هم دي نو دا هم د سټوډنټ دي. البته دا اوس چې کوم حالات تیر شو نو په دې کې موږ خامخا دا هم د سټوډنټ و لکه اوس چې موږ څه دا هم د سټوډنټ پیسې وي پای مشکل سره مشکل نو ما چې کومې سختې تېرې کړې یو خو دا ده چې پروفیشنل خلک وي او هغه چېرته یو ادارې ته لاړ شي یا یو ځای ته لاړ شي. بل بدقسمتي به هم زه دا ووایم چې یاره زموږ ملک کې لکه سکل پرسن کم دي نو موږ ته به هغه پرابلمس ډګریانې چې کوم دي سر چې ډېرو سره دي خو هغه سکل نشته سکل نشته او هنر نشته. صحیح همداسې ده. دا یې نه بس بیا ما دا سوچ وکړو چې یاره داسې یو ادارې دا سوچ خو زما د وړوکوالي نه و کله چې زه په لسم کې وم چې یاره ما چې زه به یو یتیمخانه به جوړوم یو هسپتال جوړوم یو به دیني مدرسه جوړوم خپلې مور سره به ما دا خبرې کولې که نه ماشاءالله چې د دې دپاره لکه ما ګورنمنټ جاب هم پرېښی نور هر څه ډېر خبرې خو شارټ ورډ دا چې زه په لسم کې وم نو هغه وخت نه زما دا یو سوچ و چې یاره زه به یو یتیمخانه جوړم یو به هسپتال جوړم یو به داسې یو ځای نو که هغه سوچ هم الله دې پوره کړي مدارس چې دي مدرسې ته هم خیال دی داسې دا کالج هم دی په دې کې هم لکه ډېر غریبانان خلک هم شته ډېر خلک پکې دعاګانې کوي او چې کوم خلک حقدار دي نو موږ کوشش وکړو چې یاره د هغې ته لاره کولاو شي. بله خبره به ته دا وکړم چې زما مقصد دا یې زه خپل سټاف ته یا دې ته دا خبره کوم چې د حضرت علي صاحب قول دی چې تاسو خلکو ته اسانتیاګانې پیدا کړئ الله به تا ته لارې کولاوي. همدغه ده چې د دې سټوډنټ چې څومره ورته مشکل کې کار هغه کمپلیکیټډ کېږي او هغه بیا تښتي نو کوشش هم دغه دی او په دغه اراده باندې دا لکه سټارټ شو بیا دې سره موږ یو ویلفیر ارګنایزیشن هم جوړ کړو احباب ویلفیر ارګنایزیشن نو موږ د دې نه چې کوم انکم د دې کالج نه لږ ډېر کېږي یا زما څه ملګري د هغې په وجه باندې دا اداره هم چلېږي او موږ مختلف ځایونو کې پري میډیکل کیمپس هم ارینج کوو یا د چا چې داسې څه پروګرام داري او به هر حال موږ د چا نه ډونیشن وغیره زه نه اخلم د هغې وجه دی چې هغه لکه د زکات پیسې یا د ډونیشن پیسې دا داسې چې دا سمبالول او ځای ته رسول دا ډېر ګران کار ډېر ګران کار دی سر لکه ما سره بیا وهم وي چې یاره یو کس ماله د میډیسن دپاره یا څه دپاره پیسې راکړي دي او دا زه که یو روپۍ هم پکې اخوا دیخوا شي دا ډېر ګران کار دی په دې کې لږ ډېر اونچ نیچ راځي نو دا اداره ده او خدای پاک چلی که دا زه یم او که نه یم انشاءالله دغه چلیږي سر جي المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز لکه ویره دا فلانکې بورډ دی او دا فلانکې بورډ دی آیا د خلکو کوېسچن دی دا کوم بورډ سره رجسټر دی؟ المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز په دې کې مختلف پروګرامز چلیږي. هر اداره چې دا به د حکومت اف خیبر پښتونخوا سره رجسټرډ وي. زموږ المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز دا د فیکلټي اف پیرامیډیکل اینڈ الایډ هیلث ساینسز د هغې سره رجسټرډ ده. د دې نه علاوه د پریکټیکل ټریننګ دپاره د هیلث فاونډیشن یو اداره ده هغه هم د هیلث ډپارټمنټ صحیح هغې سره هم رجسټرډ ده. او چې ته کله یو اداره جوړې نو دا به یو دغه سره رجسټرډ کې بورډ سره نو د سوشل ویلفیر بورډ سره هم موږ رجسټرډ وو او اوس موږ فیډرل بورډ اف انټرمیډیټ اینډ سیکنډري ایجوکیشن چې د اسلام آباد د هغې سره هم موږ رجسټریشن وکړو. نو دا د فیکلټي اف پیرامیډیکل اینڈ الایډ هیلث ساینسز نه زموږ دا ډپلوما کورسز کېږي دا 2 ایئرز چې دي او بعضې سټوډنټ پکې داسې چې هغه کمزوري هغه میډیکل فیکلټي چې ده نو هغه 50% مارکس غواړي دی نه کم نو هغه داسې واړه واړه بورډونه نور هم دي موږ وایو چې یاره کم آرټس والا دي یا کم میټرک کې مارکس کم دي چې دا هم سکلفل شي هنر زده کړي او که ملک کې دننه دی جاب کول غواړي یا بهر کول غواړي چې مقصد دا دی چې یاره دې ته رزق یې حلال وګټي. صحیح. بل سرجي لکه دلته کالج دی کالج چې کوم دی انسټیټیوټ دی دلته عمل تیوري خو کېږي دا موږ ګورو که نه تیوري کېږي خو د عملي کار دپاره څه هسپتال سره تاسو څه داسې
پروګرام شته؟ دا خو داسې ده چې زمونږ د په هره اداره کې په فرست او سیکنډ سیمسټر کې چې دا تیوري وي سلیبس صحیح. او تھرډ او فورث سیمسټر چې دی نو دا کم از کم 3 منثس په تھرډ سیمسټر کې او 3 منثس چې دی دا په فورث سیمسټر کې دا پریکټیکل ټریننګ وي. نو د دې دپاره بیا یو خپله اداره جوړه شوې ده چې هغې ته هیلث فاونډیشن وایي. نو هیلث فاونډیشن کې مونږ فایل جمع کړی و، بیا هغې زمونږ انسپیکشن وکړو او مونږ له په 100 کې زما په خیال چې 89 دي که 91 مارکس راکړي وو او لکه دا په میرټ شي او د هغې نه پس هغې مونږ له مختلف هاسپټل راکړي دي، د ګورنمنټ هاسپټل دي. صحیح. په هغې کې دا هم خبره روانه ده چې مونږ ته نږدې کوم هاسپټل وي نو هغه لیډي ریډنګ هاسپټل دی. انشاءالله هغه هم به وشي. ورسره واړه واړه هاسپټل نور هم دي چې کیټګري ډي هاسپټل دي او الخدمت هاسپټل دی چې د دې سره باقاعده د عملی تربیت دپاره هغې سره زمونږ ایمویو ده، مطلب دا دی چې هغې سره زمونږ یو اګریمنټ دی. صحیح. د ټولو نه ښه خبره پکې دا ده چې زما د لاین کې ډېر وخت شو. زه تقریبا د 2001 نه په دې لاین کې یم. صحیح. په دې خیبر پښتونخوا کې دا زمونږ قسم دا انسټیټیوټ ډېر نو یو اداره وه چې د هغې زه پرنسپل وم او د هغه وخت نه زما سټوډنټ جوړي. صحیح. نو ما د پریکټیکل ټریننګ مسله ځکه نه چې زما دونه زیات سټوډنټ دي، هغې میډیکل سنټر کولاو کړي دي، هغې هاسپټل کولاو کړي دي. نو په ګورنمنټ سیکټر کې هم دي، پرایویټ کې هم دي. ایون دا چې زمونږ سټوډنټ خو هاسپټل کې دي، ایون دا چې بعضې خلک موږ سره دا چې ټیچینګ کړی نو هغې هاسپټل کولاو کړي، څه په مختلف ډپارټمنټ کې هیډ اف ډپارټمنټ دي. نو موږ ته د پریکټیکل ټریننګ ایز کمپیئر ټو ادر انسټیټیوټ موږ ته څه مسله ځکه نشته چې زمونږ پروډکشن ډېر زیات شوی، سټوډنټ هم ډېر دي. نو پېښور کې، مردان کې، چارسده کې، ایون دا سوات او دې حلقو پورې زمونږ سټوډنټ شته. او که دلته پریکټیکل ټریننګ کې کار دی کوي، موږ دا کوشش دا کوو چې تاسو ما څنګه خبر وکړو چې زما کوشش دا چې سټوډنټ ته څونه اسانتیا پیدا شي، ځکه چې زمونږ دا قوم چې دی دا ډېر زیات ټیلنټډ دی، خو دا څه زلزلو والی، څه کرونا پکې راله، څه نور حالات څه ورته څوک لار نه ښیي، څه ورته څوک لار نه ښیي. لاره ښودل چې دی خو ډېره غټه خبره ده، څوک ولې اډمیشن نه ورکوي او ورسره لار ښودونکي دا خو زموږ یو ډېر غټ غم دی چې موږ چې صحیح یا پړه کي خو چې چاته یې ونه ښایو. نو کوشش هم دا کړی دی چې یاره زموږ دا قوم چې دی دا بچي چې دي نو دا ایجوکیټډ شي او داسې ایجوکیټډ نه چې صرف ډیګري وانخلي، چې دا سکلفول وي. نو دا یو مقصد دی. او باقي پریکټیکل ټریننګ د ګورنمنټ په تروم کېږي، موږ پرایویټ هم کوو. صحیح. سرجي المدینه انسټیټیوټ کې کم کورسونه کېږي؟ په المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز کې دا میډیکل فیکلټیز نه چې دا کم ډپلوما کورسز دي دا هم موږ سره کېږي. په هغې کې هیلث ټیکنالوجي ده، ډینټل دی، سرجیکل دی، لیبارټري ده. دا 2 year ډپلوما کورس وي او د میډیکل فیکلټي نه کېږي. او دغه ډپلوما چې ده نو دا د هغې سیمسټر سیسټم وي، 2 کاله یې 4 سیمسټر وي او فرست سیکنډ سیمسټر تیوري، تھرډ کې پریکټیکل شروع کېږي. دغه موږ سره کېږي. د دې نه علاوه موږ سره اف ایس سی پری میډیکل دا هم کېږي. او اوس هم پکې اف ایس سی میډیکل ټیکنالوجي خو د 2010 نه چلیږي. مخکې موږ د پېښور بورډ سره او اوس د فیډرل بورډ نه موږ افیلیشن وکړو. صحیح. نو سرجي نور به مسانو مکنه دا کم اف ایس سی کېږي دا چې کم موږ کالج کې اف ایس سی او دا ایکول دي؟ عام کالج کې چې کومه اف ایس سی کېږي، اف ایس سی پری میډیکل او اف ایس سی انجینیرینګ او اف ایس سی کمپیوټر ساینس هم هغه شانته اف ایس سی ده. خو هغه اف ایس سی داسې ده چې هغه لږه ډېره ګرانه ده او دا اسانه ده. هغه یو ماشوم پرس که اف ایس سی پری میډیکل وکړي یا انجینیرینګ وکړي
بیا به د کوم هغه ټیسټ چې د امډیکیټ هغه به پاس انټری کوي ټیسټ که نه انټری ټیسټ هغه به پاس کوي د نه پس به دته میډیکل کالج یا انجینیرینګ همداسې کالج ده ایډمیشن میلاویږي زمونږ دا چې دا نو دا چې دی څنګه اف اس سی میډیکل ټیکنالوژي وکړي نو یو خو د حکومت خیبر پختونخوا او آل پاکستان په سروس سټرکچر کې هم دا شته دي ته ګورنمنټ جاب هم میلاویدی شي بل دا دی که دی ټیسټ نه پاتې هم شو چا اف اس سی لیبارټري وکړه نو مخکې بي ایس لیبارټري کولی شي اف اس سی ډینټل یې کو نو مخکې بي ایس ډینټل کولی شي د دې فایده دا ده چې ماشوم په خپلو خپو ودرېږي په خپله سټډي کوي خپله پیسې ګټي او مخکې خپل دا چې دلته نصرجي اف اس یو کې نو دا بیا انټری ټیسټ ورکولی شي بالکل دا انټری ټیسټ خو د دې نه خامخا اخلي اوس خو چې د یونیورسټۍ کې هم تاسو ایډمیشن کوئ لکه د خیبر میډیکل یونیورسټي یا هر یونیورسټي چې ده تاسو به اول دا کوم د هغې یونیورسټۍ چې کوم ټیسټ دا به ورکوئ دا مست دی بالکل همداسې ده دی ایلیجیبل دی د دې کوم سرټیفیکیټ چې دی نو دا بورډ ورکوي او د آی بی سی سی نه اپروډ وي وزارت تعلیم نه منظور شدی آل اوور د ورلډ او آل اوور پاکستان دا منلی کېږي خبره په دې کې بل خبر راځي کلاسونو ته کلاسز ټایم چې کوم دی هغه ستاسو مارننګ هم دی ایوننګ هم دی جی د مارننګ ټایمنګ او د ایوننګ ټایمنګ کوم لږ راته دی کتونکو ته وویل نو زه اساني به شي ورته حج نو په دې کې بعضې خلک داسې چې دا زمونږ دا صوبه چې دا ډېره زیاته غریبه ده صحیح او مسایل پکې نو ځینې خلک پکې داسې چې سهار ټایم کې څه روزګار کوي څه مزدوري کوي څه کوي نو هغې دپاره موږ ایوننګ کې کلاسې دا ارینج کړي دي او کوم ځینې خلک مارننګ کې اخلي ځینې خلک ایوننګ کې اخلي خو ښه کلاسز چې دي دا مارننګ کې ایوننګ کې لکه ټایم کمی وي به هر حال هغه د انګریزۍ خبر سمثینګ از بیټر دین نتھنګ موږ کوشش کوو خو ښه کلاسز مارننګ صحیح ټایمنګ سرجي د سار نوالي تر د مارننګ کلاسز چې کومي ټایمنګ 2 بجو پوری 1 بجې پوری مارننګ کې د 9 نه واخله تر 1 بجې پوری او ایوننګ کې چې دی نو د 2 نه والا 4 بجې پوری سرجي پروګرام چې کوم د المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز کې موږ سره ډایرکټر صاحب ناصر حبیب الله صاحب ناشته پروګرام مخ پوړاندې باندې بوزو خو موږ سره اوس ټایم کې د یو وړو کې شانتي دمه قدم اخلو وړو کې شانتي دمه تا खैबर पख्तूनख्वा में इनकलाबी कदम मैट्रिक साइंस पास तलबा व तलबात के लिए FSC मेडिकल टेक्नोलॉजी में दाखिले जारी हैं। FSC के साथ मेडिकल हुनर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मुलाजमत के अलावा मजीद तालीम जारी रखने के मौके वजारत तालीम और IBCC से मंजूर शुदा प्रोग्राम FSC लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, FSC डेंटल टेक्नोलॉजी, FSC सर्जिकल टेक्नोलॉजी, FSC Radiology Technology, FSC Physiotherapy Technology, FSC Ophthalmology Technology, अमली तरबियत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अहलियत मैट्रिक साइंस www.almadina.edu.pk Al Madina Institute of Medical Sciences, GT Road, Nazd Ayyub Floor Mills, Madina Town, Peshawar. Contact number 0314-982-9000 and 0334-9099-199. د دمینه پس پروګرام کې هرکله پروګرام باندې کې د المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساينسز سرجي ته پوښتنه مې ډېر په زړه دي نوې پروګرام چې کوم د FSC میډیکل ټیکنالوژي تاسو کوم شروع کړی دی دا کوم بورډ نه کېږي صدیق دا FSC میډیکل ټیکنالوژي چې دا نیو پروګرام نه دی جی دا په 2005 کې شروع شوی دی صحیح او باقاعده په اسلام آباد کمپیوټر بورډ چې دی هغې کوي او IBCC نه لکه کوم د دې بورډونو کوم کمیټ دغه چې دی IBCC انټر بورډ چیرمین کمیټ هغې نه د دې سلیبس منظور شده دی د وزارت تعلیم نه منظور شده دی او دا په اسلام آباد او په سند او په کراچۍ په دې ځایونو کې په 2005 نه سټارټ دی ایون دا چې د 1995 نه شروع دی او 2005 کې په دې کې باقاعده ښه سټارټ شوی صحیح زمونږ بدقسمتي دا ده چې موږ بس هغه زړه کیسه ده بس نوي موږ هر څه لیټ را رسي که را رسي نو لیټ را رسي لیټ هم را رسي
بل که راوم رسېدو زمونږ پښتنو کې دا یو ډېره غټه مسله ده چې موږ وایو چې دا ما زده کړي چې بل څوک یې زده نه کړي همداسې نو دا موږ پېښور بورډ هم دا اف ایس سی میډیکل ټیکنالوجي کوله او دا بیا په خیبر پښتونخوا کې چې دي دې ټول دا میډیکل ټیکنالوجي کوله خو بیا دلته پرابلمز وو د جاب مسایل و نور څه اوس خو شکر الحمدلله هغه جاب هم پې میلاو شو بیا د مختلف بورډونو ته دا یو ډېر غټ ټینشن ښکارېده چې دا خو میډیکل ټیکنالوجي ده او دا به موږ څنګه کوو او دا که نه مطلب موږ اسانه غواړو بل دا ده چې زموږ دا پښتانه چې دي نو دوی چې کوم خلک کوم طرف ته منډه وي دي هغه طرف ته منډه وي ټول اوس دلته دا دی چې زموږ پېښور خلک چې دی 400 پېښور مردان دا د میډیکل فیکلټۍ ډیپلوما کوي بس او ټول هیلث کوي هیلث ټیکنیشن کومه بس لکه هلته په کلي کې چېرته به یو کس کامیاب وي پبو والا چې دي نو دا به چې هلته یو ډینټل ټیکنیشن کامیاب وي نو بس ټول ډینټل کوي سوات او دیر والا چې دي نو دی نرسنګ کوي صحیح که نه موږ خو اداره چلوو که د ټولو پته ده پنجاب او سند والا چې دي هغه څیز کوي چې چا نه یې کړی چې هغه څیز کوي چې چا نه یې کړی نو دا باقاعده د 2005 نه سټارټ ته او موږ دلته پېښور بورډ ته راوړه خو بیا دلته یو ایکټ پاس شو بیا د هغې نه مسایل جوړېدل چې بلا ادارې پکې نورې راووتلې چې دا به د پي اس آر اې سره هم کې او دا به دلته هم کې او دا به هلته هم کې نو دا مسایل دومره وو چې دونه هغه سټوډنټ هم ډسټرب کېدل نو موږ پیډل بورډ ته راوړو هغوی موږ ډېر ریسپیکټ راکړو ډېر قدر او ډېر په دغه باندې او باقاعده د هغې کوم چیرمین صاحب چې دی قیصر علم صاحب او د هغې کنټرولر اف ایگزامینیشن بشیر صاحب چې دی موږ انکرج کړو او دا ټیکنالوجي د هغې شروع کړو او بله اراده دا هم ده چې یاره کیدای شي په دې کې اف ایس سی نور ټیکنالوجي هم شروع کړي صحیح کوېسچن سر چې زما دا هم که نه دا اف ایس سی میډیکل ټیکنالوجیز کې لکه دی که نه دې کې کم ټیکنالوجیز دي په اف ایس سی میډیکل ټیکنالوجیز کې اف ایس سی لیبارټري ده اف ایس سی ډینټل دی شپږ اپروډ دي دې وخت کې اف ایس سی لیبارټري ده اف ایس سی ډینټل دی اف ایس سی سرجیکل دی اف ایس سی فزیوترافي ده او اف ایس سی اپتلمالوجي دی لکه د سترګو متعلق اف ایس سی ډینټل دی د غاښونو متعلق او اف ایس سی ریډیالوجي ده الټراساوند ایکس رے ایم آر آی سټي سکین کمپلیټ دغه بل اف ایس سی ډینټل کې سرجي کم مضامین دي په اف ایس سی مطلب دا کتون کې پوه شي کنه عام اف ایس سی کې چې کوم سبجیکټ دي نو هم هغه سبجیکټ دي انګلیش اردو اسلامیات په فرست ایئر کې او د اپلایډ ساينس پکې دی فزکس کیمستري مطلب په اف ایس سی ډینټل کې هغه فزکس او کیمستري د شاده ډینټل سره ریلیټډ لکه هغه یو پکې نه دی هغه پکې نه دی چې ډیټیل کې نه دی هغه بس دا مخصوص دغې مخصوص ټاپک چې د ډینټل سره صحیح په دې کې بیسیک میډیکل ساينس ته اناټمي او فزیالوجي مطلب دا دی چې ستا اناټمي دې ته وایي چې زړه د کوم طرف ته دی د دې څونه سایز دی کوم پارټس نومونه دي فزیالوجي د هغې فنکشن او بیا په دې کې اپلایډ ساينس دی په کې اپلایډ ساينس کې فزکس کیمستري ده خو هغه فزکس کیمستري ده چې هغه د ډینټل سره ریلیټډ او دریم سبجیکټ پکې دی هغه ډینټل ټیکنیکس دی نو هغه ټینشن پکې نشته جنجټ نشته رټه یو طرف ته او ډېر کوریکولم دی او دا داسې ډېر خو کوالیفاید او پروفیشنل خلکو جوړ کړه چې هغه سینیئر ډاکټرز دي په دې کې ځینې ډاکټر پکې داسې هم دي چې هغه د آرم فورسز سره تعلق ساتي نه په ډېر زیات مهنت کړي خو زمونږ پښتانه چې دي موږ د دې نه فایده نه اخلو موږ هغه طرف ته ځو یا به په الیچوي پسې نښتې یا به په نرس پسې نښتې یا به په ټیکنیشن پسې نښتې بس زموږ سوچ دی چې دا 2 کاله دا ډیپلوما وکړو دا نه کلي کې دکان کولا وکړم نور زه مخکې نه ځم بس موږ د دقه کافي موږ د یو خول نه وځي
دا ټیکنالوژي کې دا فایده ده چې ته به اف اس سی مو شي ټیکنالوژي به وکړې مخکې په بي ایس وکړه ایم ایس وکړه ایم فل وکړه پی ایچ ډي وکړه مخکې ایجوکیشن کې مخکې ایجوکیشن وکړه لکه زموږ سټوډنټ چې هغه اف اس سی دا میډیکل ټیکنالوژي وکړي هغه پسې بیا بي ایس کړی او چا پکې ایم فل کړی دی او مخکې تلاله ملک دی او د دې نه علاوه بهر ملکونو کې زموږ سټوډنټ لکه دا بهر ملکونو کې قابل قبول لکه دا سرټیفیکیټ چې دی دا آل اوور د ورلډ ایکسپټډ واجی اف اس سی ډینټل ټیکنالوژیز باندې مخکې تعلیم سر کیږي او په اف اس سی ډینټل ټیکنالوژي باندې مخکې بي ایس ډینټل هم کولی شي او مخکې په ځای یو دا د پی ایچ ډي پورې په ایجوکیشن کولی شي یوازې دلته نه بهر ملکونو ته هم تللی شي د دې ډېر زیات مانګ دی او خاص کر زنانه چې دی د لپاره ټیک دی یو ماشوم دی چې هغه اف اس سی پری میډیکل وکړو دی د بی ډي ایس نه پاتې شو که نه نو بیا به دی څه کوي چېرته یې ایم ایس سی به کوي یا به بي ایس سی کوي چېرته پرایویټ سکول کې به استاد وي یا به ټیوشن یې کوي نو ښه خبره دا ده چې چا میټرک کړی نو دی یا اف اس سی لیبارټري وکړي یا د اف اس سی ډینټل وکړي او دته پته وي چې زه میډیکل کالج ته نه وځم نور خو موږ اداره چلو موږ په میټرک کې 500 نمبر یې دی و چې زه اف اس سی پرېږدم زه به ډاکټر جوړېږم هلکه ستا مخکیني حالات موږ ته دا و چې ته نه شي او هغه مخکې تعلیم بیا نور سختېږي نه شي کولی نو په کار دا ده چې کوم ایوریج ماشومان چې د چا د 900 نه کمې مارکس وي دا اوسنی نمبر یې ته نه یاد اوس د دې خو پته اړو لګي نه خو چې هغه اورجنل کمې د 900 نه کم مارکس دي په کار دی چا ټیکنالوژي ته راشي کوم غریبانان خلک وي 1000 مارکس او د میډیکل کالج او انجینرینګ کالج فیسونه نشي برداشت کولی دا د لپاره یو ګولډن اپورچونټي ده صحیح په کار دا چې دی زمونږ چې کوم نوې کول دی یا زمونږ والدین به زه والم که نه دوی سرجي کنفیوز دي چېر سرکاري جواب لکه اوبه لګي پې که نه به لګي باقاعده لکه میډیکل ټیکنالوژیز چې دا اف اس سی میډیکل ټیکنالوژي او د میډیکل فیکلټي ډپلوما داسې کار دی چې هیلډ ډایرکټریټ دی هلته دې معلومات وکړي بلکل دا په سروس سټرکچر کې شامل ده او جاب په دې زه خو وایم چې دلته هم او آل اوور د ورلډ هم او پاکستان کې ملاویږي سرجي د اف اس سی ډینټل ټیکنالوژي خو تاسو مضامین وویل که نه د سرجیکل مضامین کوم لږ شانتې دي خلکو ته اف اس سی سرجیکل کې او ماقه شانته سبجیکټ دي انګلیش اردو اسلامیات پاک سټډي او بیسیک ساينس او اناتومي فزیولوژي او هغه فزیکس کیمستري پکې ده چې سرجیکل سره نور پکې نشته نه نور لکه په دې کې هغه کیمستري ده سرجیکل خدای چې انسټرومنت به صفا ساتي نو سټیلایزیشن دی هم داسې ده او ټي وسنګي او ماغه خبرې صحیح او اپریشن تیټر وسنګ جوړه وینټیلیشن په کې ټوله دغه خبرې لکه دا پروفیشنلی ساوند خلک چې مطلب دا لري پروفیشنل خلک لکه د سرجیکل نه وتی نه دي نه سرجیکل نه دي بس چې کوم د دې غتیم دی هغه ته ځان رسي عقب نو دغه سبجیکټ یو په سرجیکل ټیکنیکس د سی بیا په سیکنډ ایئر کې نو په دې کې هغه سټډي دا پیشنټ سیفټي پبلک هیلث چیرې مریض به څنګه ساتي په وټي کې به صفا ساتي اپریشن تیټر به څنګه او هم دغه سرجیکل ټیکنیکس خبرې دي سرجي څنګه تاسو چې اف اس سی ډینټل ټیکنیک باندې تاسو څنګه خبرې وکړې که نه داسې سرجي په اف اس سی سرجیکل باندې مخکې تعلیم کیږي مخکې تعلیم هم پې کیدی شي بل لارې ورته ډېرې کولاوي د دې دا کوم سرټیفیکیټ چې دی دا د بر لار هم تللی شي دی بي ایم کولی شي دی ایم ایم کولی شي بي ایس هم کولی شي خپله لار هم چینج کولی شي خو چې یو سړی اف اس سی سرجیکل وکړي دا دونه ښه لاین دی بیا دی پرېښودل نه غواړي دا وایي چېرې به زه هم دا جاري ساتم دا سرجیکل سرجي لږ داسې انټرسټینګ شانتې ټاپک هم دی که نه نو سرجیکل خو دا دی چې دا هر څیز کې پکارېږي سرجیکل چې څوک وکړي اف اس سی سرجیکل نو ګوره د ادمو خو ملک داسې دی چې دلته خو هر وخت ایمرجنسي بالکل داسې ده که په روډ روانې نو خرګاډی په مخه کړی ګوري باخ او د روډ خیال نه ساتي سرجي هغه ورځ مې ستاسو خبره سوري کټ کوم هغه ورځ چلو چې یو زنانه بایک باندې ناسته وه یو سړي سره او دومره رش و چې هغه زنانه خندل چې مال چې دا ولې خاندي هغه هلک د هینډل د هغه هلک په جیب کې نښتی و او دغه کاټن جوړه مو لوش کول او دا اوس روان دی نو هغه بیا وروستو نه خپل هسبنډ وټ ایور چرس وکړو هغه ورته وایي چې هلک دې ځان سره روان کړی لږ خیال خو کوه نو هغې ځان سره روان کړی نو دومره خیال څوک نه کوي نو سرجیکل ټیکنالوژي خو څنګه تاسو خبره وکړه لکه ګوره زمونږ کله رکشې والا والی همداسې ده او بله خبره والا نه خو څوک تپوس د هغې نه غواړو څوک تپوس نه شي کولی بریک پکې نشته بله خبره دا ده چې پښتانه خو لږ د دماغونه لږ تیز وي یو بل
په بیلچو وي، په جګړو، په کودالو وي، په روډ باندې د دې جګړه که نه بل لاره بېروزګاري سیوا ده. نو سرجیکل خو دا ده چې دی به انجیټیوب پاس کولی شي، دی به کیتیټر کولی شي. د بله خبره پکې دا ده چې دی د خپل کور خدمت کولی شي. د ده مور پلار چې دا به چاته بل ډاکټر ته ضرورت نشته، دی به ورته پخپله هر څه کوي. فرسټ ایډ چې کوم دی فرسټ ایډ به دی ورکوي او دی به یې داسې ورکوي چې د زړه نه به د زړه نه به ورکوي، هلته به زړه خوږېږي، زړه به یې خوږېږي او په هر دی کې فټ کېږي. بل سرجی لکه څنګه اف ایس سی ډینټل باندې څنګه جاب ملاویږي سرکاري، داسې په اف ایس سی سرجیکل ټیکنالوژي باندې جاب ملاویږي سرکاري؟ صدیق زه دا یم چې کوم کس اف ایس سی سرجیکل وکړي او بیا بي ایس وکړي یا که بي ایس نه کوي په دې جاب دته ملاوېدی شي. او د ټولو نه غټه خبره دا ده زموږ ملک کې خو که دونه که پوسټونه نه وي نو پنجاب ته هم تللی شي، لکه دا خیبر پښتونخوا والا پنجاب ته هم تللی شي، هلته هم جاب کولی شي، ګلګت بلتستان ته هم تللی شي، د دې نه علاوه د بهر ملک یورپ ته هم تللی شي. لکه دا چې دی دا هلته هم قابل قبول. سرجی ما چې څومره هم کتلي زموږ چې کوم خپلوان دي یا زموږ ګاونډیان دي او څومره هم خلک دي که نه دي چې فارن کې دي، دوی وایي چې هلته پریکټیکلي کار دی. لکه پریکټیکلي مطلب تاسو چې اوس کوم دا اف ایس سی سرجیکل دی، اف ایس سی ډینټل ټیکنالوژي ده، دا شیز هلته ډېر زیات په کار راځي. دا خو هلته ځکه هغې ته هغه خلک په کار دي چې هغه پریکټیکلي مثلا تیوري م زده کړي. داسې نه لکه زموږ تاسو ته پته ده ډېر معذرت سره کیدای شي هیلث ډپارټمنټ والا خفه نه شي که نه. زموږ خو دا دي چې لکه مطلب دا دی چېرته د ډاکټر سره چل زده کړی و هغه بوتلو ته یې کتلي چېرې دا د بوتلو نښې زده کړي نو هغه هم پریکټس کوي. نو هغه دا خلک نه غواړي بهر ملکونو کې، هغه خلک غواړي چې د تیوري م ویلي پریکټیکل هم کړی د باقاعده سرټیفیکیټ یا ډپلوما م اخیستی. صحیح. سرجي د اف ایس سی لیبارټري ټیکنالوژیز کې لکه څنګه چې ډینټل کې او سرجیکل کې داسې د دې مضامین کوم راته وویل؟ اف ایس سی لیبارټري انتهایی اسانه ده. په دې کې فزکس نشته، په دې کې په اف ایس سی لیبارټري کې صرف ایلیمنټري کیمسټري ده. کیمسټري ده که نه؟ ایلیمنټري ډیفینیشن حد مطلب شروعات والا شروع والا چې په دې کې به سلوشن څه ته وایي او ریېجنټ څه ته وایي، دغه ټایپ څیزونه دي پکې. نو دا خو په خپل ځاني اف ایس سی لیبارټري چې دا ټیک هم ده او د هر دی کې دا په کارېږي. بل د اف ایس سی لیبارټري یو بله فایده هم دا ده چې په هر ځای کې ایډجسټ کېږي ده او اسان هم ده. صحیح. او تیوري نه علاوه د دې هغه پریکټیکل چې دغه ډېر انټرسټ. بل سرجي په اف ایس سی لیبارټري ټیکنالوژي باندې مخکې تعلیم کیږي لکه څنګه چې په ډینټل باندې او سرجیکل باندې کیږي؟ په اف ایس سی لیبارټري باندې تعلیم کیږي او ډېر لاینونو ته تللی شي. لکه اف ایس سی لیبارټري چې چا وکړه نو د اف ایس سی مایکروبایولوژي کولی شي، اف ایس سی پیراسټالوژي کولی شي، سوري بي ایس پیراسټالوژي کولی شي. دا په دې کورسونو کې داخله کولی شي او مخکې پرده بي ایس لیبارټري کولی شي، بي ایس مایکروبایولوژي کولی شي، بي ایس پیتالوژي کولی شي، بي ایس هیماټالوژي کولی شي، بي ایس بایوټیکنالوژي کولی شي. هر طرف ته کوي که دې من کې د لاین بدلول غواړي اپورچونټي ورته زیاته ده. اپورچونټي ورته هم دا دي او هم دا ګوره زموږ په دې غونډ خیبر پښتونخوا کې به د ډاکټر دا هیماټالوجیست بي ایس هیماټالوجي نه ده. صحیح. دا به یا یو کس یا به دوه کسان ډېر کم خلکو کړی که نه؟ ډېر کم او هغې هم چېرته سند کې کړی دی. هغه هم چېرته ښه هسپتالونو کې اکثر دا پوسټونه زموږ خالي ځي. لکه زمونږ بي ایس هیماټالوجي والا پیراسټالوجي والا کم ټیکنیکل سیز دی دا یا به دوه یا درې کسان به زما په خیال ما یو لیدلی د دې که د ګورنمنټ جاب هم راشي نو هغې کې اپورچونټي ډېر اپورچونټي ډېر دي. بل دا ټیکنیکل خلک دي دا خو د ډاکټر نه ښه ګوره دا فرسټ ایډ او دا خدمت خو پیرامیډکس کوي. ډاکټر خو صرف لیکل کوي، هغه له خو ګورې انجیټیوب پاس کولو کې نو نه دا ګورې هغه نه ورځي هغه خو بس دا خو د ده کار دی. نو دا چې کوم خاص ښه ټیکنالوجسټ وي هغه به لکه مطلب دی کینولا پاس کولی شي، انجیټیوب پاس کولی شي، د لیب ټیسټ ښه کولی شي، د هغه مانګ سیوا دی. دا ښه لیبارټري چې دي دا ښه ارګنایزیشن چې په دې کې میډیکل ټیکنالوجسټ ښه خلک دي هله د دې ټایم پاس کېږي او ښه اپورچونټي ورته ورکوي. زموږ د انسټیټیوټ نام اف ایس سی ریډیالوجي چا کړی بیا
یونیورسټي اف هیلث ساینسز لاهور ته لاړ نه ډاکټر اف ریډیالوجي وکړه اوس ته زما په خیال په شوکت خان هم کې دی که چېرته دی څلور روپۍ تنخواه اخلي دغه شانته زموږ یو سټوډنټ و چې هغه اف ایس سی اپتلمالوجي کړې وه هغه هم بار ملکونو ته تللي بعد اوقات موږ بیا پیژنو نه ځکه چې دلته موږ سره یې داسې خیرن بیا چې پیسې چې وګټي بیا وګټي نو بیا خدمت هم وکړي سر جي خدمت هم وکړي ښه شي پرسنالټي هم ښه شي صحیح خلکو دعاګانې مو ورته دعاګانې خلاصه کې زه به یو سټوډنټ دی نوم یې درته نه اخلم دا یې وجه ده چې ته خفه نه شي صحیح هغه د شب قدر د دغه سره ساتي او اوس یې که خیر یې زموږ سره هم دلته ډېر ښه ماشوم و نوم به یې لږ وام خلم محمود نوم یې دی او محنت یې ډېر کړی دلته زما نه زموږ اداره کې و بیا لاړل دا زما لپاره ایز ا رول ماډل دی او اف ایس سی دی وکړو بیا په کې ایم یو کې هغې په میرټ باندې رالل او په میرټ باندې رالل هلته بي ایس پیتالوجي وکړو ډبګرۍ کې پېښور کې دا د 2 لیبارټرۍ دي ښه ښکلي چلېږي ایون دا چې خپله غرونه یې م راوستل خپل پلار یې م دلته راوستل دا غټ اچیومنټ دی ډېر زبردست سر دا علاقې ته فایده شوله زه یم ستاسو ورور صدیق صافي پروګرام تاسو ګورئ المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز کې ډایرکټر صاحب حبیب الله صاحب چې کوم دی هغه ما سره ناست دی پروګرام به مخ په وړاندې باندې بوځو خو اوس موږ سره وخت شوی د یو وړوکې شانتې دمې قدم اخلو یو وړوکې شانتې دمې طرف ته खैबर पख्तूनख्वा में इनकलाबी कदम मैट्रिक साइंस पास तलबा व तलबात के लिए एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में दाखिले जारी हैं। एफएससी के साथ मेडिकल हुनर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मुलाजमत के अलावा मजीद तालीम जारी रखने के मौके वजारत तालीम और IBCC से मंजूर शुदा प्रोग्राम एफएससी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एफएससी डेंटल टेक्नोलॉजी, एफएससी सर्जिकल टेक्नोलॉजी, FSC Radiology Technology, FSC Physiotherapy Technology, FSC Ophthalmology Technology, अमली तरबियत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अहलियत मैट्रिक साइंस www.almadina.edu.pk Al Madina Institute of Medical Sciences, GT Road, Nazd Ayyub Floor Mills, Madina Town, Peshawar. Contact number 0314-982-9000 and 0334-9099-199. जी ګرانو کتونکو د دمې نه پس پروګرام کې هرکلی پروګرام وړاندې کېږي د المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز ډایرکټر صاحب ما سره حبیب الله صاحب ما سره ناست دی ډېر تپوسونه به ترې کوو او ځکه چې په لاس باندې ډېر کم راځي نو تپوسونه به ترې کوو سرجي بل تپوس درنه کومه د اف ایس سی ریډیالوجي ټیکنالوجي کې کوم مضامین دي لکه څنګه چې ډینټل کې او سرجیکل کې صدیق داسې څنګه چې مخکې ما تاسو ته خبره وکړه چې دی دا کریکولم دا سلیبس چې دی دونه ښایسته جوړ کړی دی چې اف ایس سی ریډیالوجي کې انګلیش اردو اسلامیات او هغه فزیکس کیمسټري ده چې هغه د ریډیالوجي مطلب الټرا ایکس ری کې کم فزیکس استعمالي دې کې سرجي لکه سور ستاسو سم دا ایکس ری الټراساوند ایم آر آی په دې کې په اف ایس سی ریډیالوجي کې دیتا اف ایس سی ریډیالوجي موي اف ایس سی امیجنګ ټیکنالوجي دیتا وي او دې کې ایکس ری الټراساوند ایم آر آی سی ټي سکین دا ټول راځي او تاسو د سبجیکټ خبره وکړه نو په دې کې هغه فزیکس دی چې هغه د ایکس ری سره دی د الټراساوند سره دی لکه هغه فزیکس پکې دی چې راته د ایکس ری دا کم ریز چې دي دا زموږ دپاره ډېر نقصان دی ډېر داسې د الټراساوند چې دي داسې د ایم آر آی چې دي داسې سټي سکین والا دا ریز زموږ دپاره نقصان دی نو په دې کې یو هغه حفاظتي تدابیر ښودلي دي صحیح ټیک ده صحیح بظاهري خو موږ ته ښه ښکاري نه خو دا ریز چې دي دا د صحت دپاره ډېر نقصان دی صحیح نو په اف ایس سی ریډیالو کې یو دا بله پکې دا چې دی بیا بی ایس ریډیالوجي هم کولی شي او که بی ایس ریډیالوجي نه کوي نو دی ډاکټر اف ریډیالوجي هم کوي نو دی د ام بی بی ایس نه 1000 ګونه بهتر دی چې دی اف ایس سی ریډیالوجي کې او بیا ډاکټر اف ریډیالوجي به د الټراساوند سپیشلیسټ بالکل په شارټ لاره باندې دته ډېره ښه ډیګري میلاویږي نو په کار دا ده که زموږ د اواز زما او ستا دا هلې ځلې ډېر کریډټ خو تاسو ته ځي صحیح شکریه تھینک یو کنه دا یې وجه داسې ده چې دونه
سیریس خبرې خلک نه کوي. من خو دې سره دا کم پروګرام چې کوو نو دا داسې په ګپ شپ کې او په ګپ شپ کې لکه موږ وایو چې یاره الله به زموږ نه تپوس کوي زموږ د دې قوم صحیح دا کتونکي چې په اسانه باندې پوه شي زموږ مقصد دا دی. بل سرجي د اف اس سی افثالمالوجي زمونږ د ملک سرجي ډېر کمې دی وجه څه ده اخر دا لکه ډیمانډ ما خو تاسو ته وویلې که نه زمونږ خیبر پښتونخوا کې خلک صرف نرسنګ هیلث ایلیچوي دا کوي. اپتلمالوجي اکثر اپتلمالوجي اف اس سی اپتلمالوجي سترګې ډېر اهم ارګن دی ډېر سرجي په سترګو چړون دی ټوله دنیا راته ګډه وډه ښکاري. هر یو کار به لکه نه به روټۍ صحیح خوړی شي هېڅ به نه به کار صحیح کولی شي نه به لکه مطلب د اسلامي چې څومره لمونځ دی دا به نه شي کولی. اپتلمالوجي چې دا اکثر زمونږ په دې هسپتالونو کې د اپټالمیک ټیکنیشن چې دی دا نه نو بلې راوستې په هغه ځای کېنولي په هغه ځای کېنولي نو هغه بیا هغه خو هغه شان ته نه وي ویلي نو بس صحیح ټیسټ یې وکړو که غلط یې وکړو او ټول هر څه سرجي که تاسو نظر واچوئ دا د ټیسټ نه کېږي د ټیسټ نه کېږي لکه ستا ټیسټ صحیح وشو نو هلته به هغه انویسټیګیشن مطلب دی که چې ستا صحیح وشو یا ټیسټ دې صحیح وشو نو هلته به هغه میډیسن هم صحیح و میډیسن به نه وکړي نو دا اف اس سی اپتلمالوجي چې دا زموږ سره تقریبا په 2012-13 کې د ما سره داسې یو سټوډنټ نو چې هغې څنګه د اف اس سی اپتلمالوجي وکړله بس ارګنایزیشن پکې راغلل او ټول یې بهر ملک ته بوتلل موږ بیا هم دغسې پاتې شو صحیح ده نو دا او بل فایدې څه دي اف اس سی اپتلمالوجي وکړه بیا دې کې یو بل څیز دی بی وي اس ورته وایي بیچلر آف ویژن ساینس دا مخکې کورسونه چې پرې کوم کېږي که او د دې نه علاوه بیا ته ډاکټر اف اپتلمالوجي اوړي ورته وایي هغه هم کولی شي بیسک تا دلته یو هو په دې اف اس سی میډیکل ټیکنالوجي کې اوورال فایده دا ده چې مازدیګر دا کورس وکړه مازدیګر څه ته یو سنټر کې کار کوم سهار یونیورسټۍ ته زه سبق هم وایم نو هم دې تیوري کېږي هم دې پریکټیکل کېږي هم دې پیسې نو کم از کم خپل ایجوکیشن په خپلو پیسو باندې خپل ایجوکیشن او هغه ایجوکیشن چې ته کومې پیسې ګټې نو دا ستا سټډي هم ده دا ستا سټډي هم ده پریکټیکل دی پریکټیکل دی نو سټډي هم ده خلک دله پیسې هم درکوي او مخکې هم ته ځي. بل سرجي پوښتنې لازمه ده فزیوتراپي ټیکنالوجي زمونږ دلته ماشاءالله ډېره ده نو اف اس سی فزیوتراپي خو که تا ته پته وي نو ځکه هر یو کس د ایکسرسایز ضرورت د دې مضامین سرجي مضامین دي کې هم دغه شان ته په دې کې انګلیش اردو اسلامیت یو فزیکس او کیمستري هغه چې د فزیوتراپي سره ریلیټډ دي په دې کې فزیوتراپي ټیکنیکس دي مطلب دا یو کس په کوما کې تللی هغه له به څنګه ټریټمنټ کې په کوم یا یو کس دی چې هغه ته شاک شوی یا هغه ته اکسیډنټ کړی یا هغه ته نرو څه پرابلم دي ارخو نسا دا او ته نور څه دي نو دا د فزیوتراپیسټ کار دی صحیح بل دا فزیوتراپي په دې ښه ده چې دا وداوټ میډیسن ټریټمنټ کوي وداوټ میډیسن داسې چې بعض اوقات بعضې نرو سیسټم داسې پوینټس دي چې هغه ته د مساج په ذریعه باندې یا د دې خپل مشینان د هغې په ذریعه باندې هغه ټیک کیدی شي او را روان دور خو د فزیوتراپي ځکه دی چې مونږ فاسټ فوډ استعمالو هغه خوراک زمونږ نه دی چې کم په کار دی په خیبر پښتونخوا کې خو نه دي اوس تقریبا یو 2-3 سنټرې شروع شولې او اسلام آباد او پنجاب کې هغه هوم سروس دی اوس څو خلک ډاکټرانو د کلینیک ته هم نه ځي ډاکټران او دا میډیکل پروفیشنل چې دي دا به کور ته ځي ځکه کرونا حالات چې خلکو ته ډېر زیات ضرورت هم د دې ټایپ خلکو همداسې ده او هاسپټل ته خو نه تلل صحیح نو دا چې دي فزیوتراپیسټ کې هر ټیکنالوجي دا پروفیشنل خلک او را روان دور د دی صحیح سرجي فزیوتراپي ټیکنالوجي باندې مخکې تعلیم فردر کیږي په دې باندې فزیوتراپي باندې مخکې بي اس هم کولی شي او که بي اس نه نو په دې باندې ډي پی ټي ډاکټر اف فزیکل تھراپي چې دی هغه کولی شي او د ټولو نه ښه خبره دا ده که دوی ځان له یو خپل سنټر کولاو کړي نو مطلب دا کوم مریضان چې دي ډیسیبل مریضان شو معذوره دا د دې ټریټمنټ دی کوي او دا خو ډېر زیات دي ډېر نو په هر یو کور کې 2-3 دي که نور سره د خپل مور پلار له خو به خدمت کوي که بالکل او دغه طریقه د هغې خو به ته دعا کوي همداسې ده نو په کار دا چې دې لاین ته
خلک راشي. جی خبره ترې به زمونږ او ستاسو کېږي. قدم اخلم یو وړې شانتې دمې ته پروګرام وړاندې کېږي د المدینه انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز ډایرکټر صاحب حبیب الله صاحب چې کوم دی هغه ما سره ملګرتیا کوي. قدم اخلو یو وړې شانتې دمې ته. खैबर पख्तूनख्वा में इनकलाबी कदम मैट्रिक साइंस पास तलबा व तलबात के लिए एफएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी में दाखिले जारी हैं। एफएससी के साथ मेडिकल हुनर, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मुलाजमत के अलावा मजीद तालीम जारी रखने के मौके, वजारत तालीम और IBCC से मंजूर शुदा प्रोग्राम, एफएससी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एफएससी डेंटल टेक्नोलॉजी, एफएससी सर्जिकल टेक्नोलॉजी, FSC रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी, FSC फिजियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, FSC ऑप्थेल्मोलॉजी टेक्नोलॉजी, अमली तरबियत गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अहलियत मैट्रिक साइंस www.almadina.edu.pk Al-Madina Institute of Medical Sciences, GT Road, Nazd Ayyub Floor Mills, Madina Town, Peshawar. Contact number 0314-982-9000 and 0334-9099-199. जी ګرانو کتونکو ماته ویلی شي صدیق صافي او پروګرام باندې کېږي د المدینه انسټیټیوټ آف میډیکل ساینسز ډایرکټر صاحب حبیب الله صاحب سره ناست یم. ما تپوسونه به ترې کوو. پروګرام چې کوم دی هغه ما چې حبیب الله صاحب ما ډېر په مشکله باندې نیولی دی که نه. ډېر لکه تپوسونه د خلکو پوښتنې ډېرې وي. چېرې دا دې دپاره کار کوي، دا دې دپاره نه کوي، دې په کوم ځای کې په کار راځي، په کوم ځای کې دا خلک ګایډ کول چې کوم دی مشکل کار دی. سرجي تاسو له خلک راځي، کم سټوډنټ راځي، والدین راځي، نو د هغوی پوښتنې لکه دې کې داخله علم او دا دې دپاره کار کوي، نو دا دې دپاره کار نه کوي، لکه داسې څوک راځي او په دې باندې تاسو خوشحالېږئ یم سرجي؟ په دې خو زه ډېر زیات خوشحالېږم، خو دا ده چې هر چا له ټایم ورکول ډېر ګران کاري. صحیح. زه به ټوله ورځ کې 20 کسان ډیل کوم. همداسې ده سرجي. بیا لکه دې پوهېږي نه، نو صدیق داسې ده چې په کار دا ده چې دا ویډیو مقصد صرف زمونږ دا چې دا زما پرسنل دپاره نه، مقصد دا دی د قوم دپاره ده. یو خو دا دی چې څوک دا وګوري، نو مطلب زمونږ دا دی چې دا شیر همداسې ده. را روان به موږ یو پروګرام اردو کې هم کوو، همداسې ده. او د دې دپاره چې په دې کې د پنجاب سټوډنټ هم دي، په دې کې د کشمیر هم دي، چې د هغې دپاره موږ پروګرام دیږي. او پیرنټس لا په کار دا دي که دې تپوس کوي بلکل راتلی شي، اینی ټایم راتلی شي. ښه خبره دا ده چې زمونږ کلاس رومز وګوري، زمونږ لیبارټري وګوري، صحیح، زمونږ سیسټم وګوري، زمونږ لایبرري وګوري، زمونږ ایفرټس وګوري. ضروري نه چې دلته د ایډمیشن وکړي. همداسې ده سر. خیبر پښتونخوا ځان دې مطمئن کړي. ځان دې مطمئن کړي. خیبر پښتونخوا کې ډېرې ښې ادارې شته، پنجاب کې هم شته. هم د دې پروګرامونو دپاره دا ده چې ته کومې خبرې کومه، دا په NIH کې کېږي، نیشنل انسټیټیوټ آف هیلث اسلام آباد، په پیمس کې کېږي. هغه د خیبر پښتونخوا نه هغه سټوډنټ دي چې د دې لپاره میرټ دی، په ټاپ کسان بلته دي، هر چا له به دې کې ایډمیشن نه ورکړي. صحیح. دا خو دی الله پاک په دې دعا سره چې خدای پاک دی د فیډرل بورډ کم چیرمن صاحب چې دی قیصر علم صاحب، کنټرولر بشیر صاحب، د هغې ډایرکټر افیلیشن، دغه خلک چې دي هغې له دې الله پاک ډېر ژوند ورکړي. امین. چې د خیبر پښتونخوا دپاره او د دې دپاره دا یو قدم هغې اوچت کړو. هلته کې دا څیزونه خو هلته په سرکاري ادارو کې، په پرایویټ کې دا الاوډ هم نه دی. صحیح. هغې د دې دپاره میټینګ وکړو او د یو سپیشل پرمیشن یې د دې وکړو. مطلب دا په سرکاري ادارو کې پکار دی، داسې سیسټم په پرایویټ کې نه و. الله دې له ډېر ژوند ورکړي. صحیح. چې د قوم دپاره هغې دا یو ښه قدم وکړي. صحیح. سرجي دا FSC میډیکل ټیکنالوژي کې زنانه زمونږ خویندې مشرانې کومي دې زنانه داخله کولی شي؟ FSC میډیکل ټیکنالوژي خو موږ په خپله انکرج کوو، خاص کر FSC ډینټل شو، فزیوتراپي شوله، ریډیالوجي شوله. زنانه په کار ده چې دې لاین اپتلمالوجي شوه. یو خو زموږ پښتانه تاسو وختي ما وویل چې د دماغونه لږ تیز دي. همداسې ده سر. خپله زنانه چې د سړي ډاکټر له نه وي، ډېرې زنانه چې دي هغه اکثر د علاج د نه کېدو د وجې نه هغې ته ډېر پرابلم، لکه وړه غوندې مسله وي، الټراساونډ ضرورت کېدای شي، ګرده کې کاڼې، تریخې کې کاڼې، د دې دپاره الټراساونډ پکار دی. په سړي الټراساونډ کوي نه، هغه د دې کې د فیمیل الټراساونډ فیسیلیټیز نه. صحیح. ټیک شو. یا د ډینټل څه مسله ده، نو دی په ډینټل ډاکټر کمې دی،
بل ډینټل ډاکټر په کلو کې خو نه بالکل که دا ډینټل ټیکنالوجي وي نو دا وړه مسله معمولي شانته مسله او د هغې به وخت بر وخت ډایګنوز نشي نه بیا وروسته ډېر پرابلم جوړ شي. بل سرجي پکار دا ده ستا خبره صحیح زه کومه پکار دا ده چې دې ته زنانه ډاکټرو له پکار داري چې زنانه دې ته راشي. زبردست سر ښکلی اف ایس سی میډیکل ټیکنالوژي دپاره اهلیت سرجي څه دی؟ په دې کې هغه هلکان او جینکۍ اډمیشن کولی شي چا چې میټرک ساینس وي صحیح فزیکس کیمسټري بایو ویلي او 45% مارکس وي. ها صحیح. او که د سوات بورډ نه پېښور بورډ نه یا بل بورډ نه راځي نو ځان سره به خپل مایګریشن سرټیفیکیټ راوړي. لکه دا به چینج کوي که نه مایګریشن بالکل فیډرل ته به چینج کوي. بل سرجي د اف ایس سی میډیکل ټیکنالوژي او عام اف ایس سی کوم چې موږ کالج نه کوو دې کې څه فرق دی؟ دې کې فرق دا دی چې عام اف ایس سی خو داسې ده چې پری میډیکل یا انجینیرینګ وکړو خو میډیکل کالج ته ووتو خو ټیک ته یا انجینیرینګ ته لاړو یا ټیکنګین بیا پاتې نو بیا پاتې او بیا چېرته بي ایس وکړي یا ایم ایس وکړي عام یا بي اے وکړي یا ایم اے وکړي بیا چېرته پرایویټ سکول کې استاد او دا معذرت غواړم په دې کې به ډېر خلک داسې چې پرایویټ سکولونو کې ټیچینګ کوي مطلب مې دا نه دی زه ورته سپک نه ګورم زما لپاره ډېر ریسپیکټیبل دی هم د دغه ادارو نه بیا خلک راځي او که فرض که دی دا ټیکنالوجي وکړي اف ایس سی ټیکنالوجي وکړي یا بي ایس وکړي نو که دی په پرایویټ سکول کې ټیچینګ هم کوي که نه د ده په ټیچینګ کې او د دې عام ټیچینګ کې به بیا هم فرق وي ځکه دی خو یو میډیکل ټیکنالوجست دی دی یو پروفیشنل کس دی. زمونږ صدیق صاحب په اخر کې دا یو خبره کومه چې په اف ایس سی پری میډیکل کې دا پریکټیکل نوټ بک نه دا د امتحان په شپه تیاری همداسې ده بالکل. لیبس کې پریکټیکل نشته بس یو څو بوتلې هلته ایښي او نه سره مایکروسکوپ وي نه سره سیسټم وي او نه پې هغه ټیچران پوهېږي ډېر معذرت سره صحیح. په هر پرایویټ سکول کې هر کالج کې یو میډیکل ټیکنالوجست په کار دی دا د ده کار دی دا د لیبر سسټم کار نه دی همداسې ده بالکل. په کار دا چې دې ته مونږ پریکټیکل ټریننګ وکړو نو پریکټیکل مونږ هسې مارکس شته خو ترو نوټ بک حد وایوا نه په وایو کې ټول خیبر پښتونخوا کې نه پاکستان کې زه دا خبره کوم چې پریکټیکل نوټ بک صرف په هغه شپې تیار کړي د یو نه نقل وکړي بل د بل نه نقل وکړي زما مقصد دا دی چې دا دې وکړي چې پریکټیکل وکړي نو دی به مخکې ځي بیا به دته یونیورسټۍ کې اساتیاګان نو پری میډیکل او میډیکل ټیکنالوجي کې دا فرق دی چې اف ایس سی میډیکل ټیکنالوجي اونر دی یو سکل دی او پری میډیکل په خپل ځای ښه دی خو هر یو ټول خو ډاکټران نشي جوړېدی ټول چې د یو افسران نشي جوړېدی یو کالج کې 1200-1300 چې کوم دی هغه د میډیکل سټوډنټان دي میډیکل او آوټسټینډینګ او 1200-1300 چې کوم دی دا به ډاکټرۍ ته ځي یوازې ډاکټران خو نه دي که نه دا ملک خو یوازې ډاکټران خو نه چې ټول نه انجینران چلی نه انجینران په دې خو دا میډیکل ټیکنالوجست دي اپتلمالوجست دي ریډیالوجست دي په کار دا چې دا سکلفل خلک بل دا په یو ډاکټر باندې دونه ایکسپنس راشي چې بیا راشي سپیشلایزیشن وکړه خو به خپله ریکوري کوي که صحیح نو د هغه فیس به هم سیوی نو په کار دا ده د قوم دپاره دا یو صدقه جاریه هم ده چې زمونږ کوم خیبر پښتونخوا ده آل پاکستان چې دی چې دا پوه شي او ټیکنالوجي طرف ته ټیکنیکل سکل طرف ته هنر طرف ته راشي. صحیح جی. پروګرام چې کوم دی هغه به سرجي راټولو جی پروګرام وړاندې کېږي د المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز نه پروګرام وړاندې کېږي ما سره ډایرکټر صاحب حبیب الله صاحب ناست دی. سرجي اخیری څه پیغام زمونږ د کتونکو ته چې یاره څه کول پکار دي؟ اخیری پیغام خو به زه دا وکړم چې یاره کوم پیرنټس چې دي والدین چې کم از کم په دې خپلو ماشومانو باندې چیک اینډ بیلنس ساتل پکار دي او موریانو ته دا یو ریکویسټ هم کوم او سوال هم ورته کوم صحیح چې ستاسو د ماشوم سره کالکي کجینې او د ده سره موبایل وي صحیح نو پلار یې ته خبروئ دا خبرې پټې مه پرده پرېږدئ واچوي که نه مور پې پرده اچوي صحیح مور پې پرده اچوي مور پې دا پرده اچوي چې ماشوم یې پبجي گیم کوي نو پبجي به تا د څه وکړي نه بس نو هغه مور یې وایي دی سټډي کوي د انلاین کلاسز خو موږ تباه و برباد کړو همداسې ده مطلب دی به موبایل ته به ناست وي نو که پلار یې پرې راشي نو وایي دی سټډي کوي هغه سټډي چې سرجي والدین ډېر پوهېږي هم نه په دې باندې خو
لکه په دې به ډېر خلک او په دې به ډېر سټوډنټ او دا ډېر تله خبره ده په دې به ډېر خلکو زما سره نه لیکي همداسې ده د دې ډېر خو لکه صفای ځکه درته یم چې زه یو اداره چلوم او زه دلته ناست یم په دې کې د ماشومان خفه کېږي سرجي لکه د زړه کې درد دی ستاسو درد دا دی ګینې ستاسو خو به ویل چې بس راځي او بس ټیک ده که نه نو نن ما کلاس کې څلور پنځه کسان ونیول چې په کلاس کې ناست یو دی په گیم کې لګي په گیم کې لګي یو راغلی سبق لګي او موږ ورته دونه خواريانې کوو چې دلته ورته زه په کیمرو کې ګورم چې دی کلاس اخلي نو مسله دا ده که په دې پیرنټس موریانې خاص کر ځکه ماشوم د پلار نه پلار خو سهار راجز مزدورۍ له لاړ شي ماښام راځي هغه هم ستړی ستومانی او په دې اوسني حالات کې خو ډېر ستړی نو پکار دا دي چې موریانو ته دا یو سپیشل میسج ورکوم چې خپل ماشومان که هغه هلکي که جینۍ صحیح په د چیک اینډ بیلنس مطلب دا دی چې د موبایل دله مه ورکوئ صحیح کولی خبره او که فرض که دی پې آنلاین کلاس اخلي نو دی به ستاسو مخکې کښېني ستاسو مخکې یو کمره کې به دی تاسو ته مخامخ ناست دي که هغه هلکي که جینۍ ولې ماشوم مثال د میټرک د ماشوم مثال دته دی لکه ویلې کړی شوي وسپنه که د دې نه ته رمبی جوړې که د ده نه ته لور جوړې که د نه توره جوړې که د ده نه ته قلم جوړې دا زموږ لاس کې دي نو د ښې ادارې انتخاب کول پکار دي لاول خو کومه اداره کې چې تاسو ایډمیشن کوئ هغه له تک پکار دی د هغې پرنسپل لیک تک پکار دي د هغې ټیچنګ سټاف پکار دي د هغې لیبارټرۍ وګورئ د هغې سیسټم وګورئ د هغې ماحول وګورئ چاپیرچل کې د هغې تپوس وکړئ چې دا څنګه دي صحیح په دې پسې مه ځئ چې مطلب بورډ کې د ډېر های پوزیشن راغلی او نوم یې داسې دی چې بس خو لکه رټه سیسټم وي نو په دې باندې به ادارو وایم ما نه دې نه خفه کېږي ډېر معذرت سره صحیح نمبر یې څه خبره نه ده ټیکنالوجي زده کول دي او د سټوډنټ کنسپټ کلیر کول دي د هغه پیرنټ نه زه بیا هم معذرت غواړم او چې د دې ماشومانو د 4 کاله د 2 کاله دا ډېر اهم دي بیا به موږ ته دعاګانې کړي موږ به یا یو یا به نه یو دا د موږ یو اخلاقي فرض جوړېږي چې دې موږ پوه کړو ډیره مننه سرجي پروګرام وړاندې کېږي د المدینه انسټیټیوټ اف میډیکل ساینسز ډایرکټر صاحب حبیب الله صاحب چې کوم دی هغه ما سره ناست دی پروګرام چې کوم دی هغه موږ او تر دې دمه پورې انشاءالله بیا به زموږ ستاسو ملاقات کېږي نوي پروګرام سره تر هغه دم پورې صدیق صافي ته ورکړي اجازه د لوی له پامان په لوی لم سپارم